السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزونه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ سبا به یې چوټ لاهور کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه ډېر زیات ظلم شوي څه ورځې مخکې سمامه هلک خپلو ملګرو ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړی چې بیا د هغه لاش په بوجۍ کې میلاو شوی و دوستانو د هغه لاش بوجۍ میلاوېدو نه بعد پولیسو هغه پسې تفتیش شروع کړو تېره ورځ د سمامه قاتلان ګرفتار شول سمامه یې ولې قتل کړو په کومه طریقه یې قتل کو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې شامل څخه خامخا وښیئ چې زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاوي بابا یې چوټه لاهور کې د ظلم انتخاب شوی وه ډېر زیات ظلم شوی سمامه هلک خپلو ملګرو ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړی و او بیا د هغه لاش په بوجۍ کې بند کړی و او ډېر په بد حال ځای کې غورځولی و دوستانو چې کله د هغه لاش میلاو شو د هغه ملګري تښتېدلي وو بیا پولیسو د دغه قتل تفتیش شروع کړو او تېره ورځ پولیسو د سمامه قاتلان ګرفتار کړل د سمامه قاتلان پوره 14 ورځې بعد ګرفتار شول قاتلانو ټول حقیقت راښکاره کړو قاتلان وویلې موږ سمامه سره اول ډېر زیات ظلم وکړو او د هغه ظلم نه بعد بیا موږ سمامه ډېر زیات بېدردۍ سره قتل دوستانو ووایي چې سمامه یوې جینۍ سره د تعلقاتو د هغه جینۍ تعلقاتو په وجه باندې موږ سمامه قتل کړو هغه جینۍ زمونږ هم خوښه وه زمونږ د ملګري سمامه هم خوښه وه د دې په وجه باندې موږ سمامه قتل کړو او د هغه لاش هم په بوجۍ کې وغورځو او وایي موږ سمامه په دې طریقه باندې قتل کړو چې اول هم تمانچه راواخیسته په سمامه هم ډز یې وکړلې او د هغه ډزو نه بعد بیا سمامه موږ حلال کړو دوستانو پولیسو ته پکار دي چې د سمامه قاتلانو ته ښه بدترینه سزا ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې شامل څخه خامخا وښیئ چې زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام